السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران وطنکو جنټ ون نیوز سره زیم عزیر خان ګران وطنکو نن تاسو ته په ټاپ سټوري کې یو ځل بیا مهم خبرونه وړاندې کوم چې څنګه روزانه تاسو ته پته ده چې په جنټ ون نیوز باندې په ټاپ سټوري کې تاسو سره روزانه مهم خبرونه شیر کوم په ټاپ سټوري کې ما سره رومنی خبر دی چې اسلام آباد ترهګری مخنیوي عدالت چې کم دی په 9 مئی متعلق چې کم دی کومه مقدمه درج شوې وه پای کې 10 ملزمانو ته د شپږ کاله قید او د جرمانې سزا ورولې ده ګران وطنکو که موږ وګورو دې کې چې کم دی څلور پکې افغانیان هم شامل دي ذرایع تر مغه کم تنانو ته چې سزا ورولې شوې ده نو اسلام آباد سره پکې هم څه کسانو تعلق دی دریو ملزمانو پکې اسلام آباد سره تعلق دی د دې علاوه دوه کسان چې کم دي هغه پکې د باجوړ دي دې ټولو ته چې کم ده د 9 مئی متعلقه چې کومه په دې باندې مقدمه درج شوې وه نو دې ته د شپږ کاله قید او د جرمانې سزا ورولې شوې ده ګران وطنکو په ټاپ سټوري کې ما سره دویم نمبر خبر دی چې تحریک انصاف کم احتجاج دی سباله د غیر مخکې چې کم دی غیر اعلانیه لاک ډاون شروع شوی دی اسلام آباد کې هاسټلې هوټلې او میټرو بس دا ټول بند شوي دي د څلوېښتو د سیوا چې کم دي هغه مقامات بلاک شوي دي مطلب سیل کړي دي مکمل کنټینر یې ایښي دي اسلام آباد کې ځکه چې سبا احتجاج د پی ټی آی هغې ته ټولې لارې بندې کړي دي تېره شپه پبلک ترانسپورټ هم بند شوی دی د دې نه علاوه پیښور او اسلام آباد ته تلونکي موټروی هغه هم مختلف موټروی چې کم دي هغه بندې شوي دي دا ما سره په ټاپ سټوري کې دویم نمبر خبر ګران وطنکو په ټاپ سټوري کې ما سره دریم نمبر خبر چې دی هغه خواجه سراج کم ډولفین عیان ویډیو راغلی وه څو ورځې مخکې چې په سوشل میډیا وایرل شوې وه نازیبا کوم ویډیو راغلی وه نو باقاعده چې دا ویډیو چا کړې وه هغه پولیسو هغه ملزم نیولی دی ګرفتار کړی دی ګران وطنکو دا هم زه تاسو ته ووایم چې د پیکا ایکټ د تخت د لاندې چې کوم دی په لومړي ځل د دې ملزم خلاف چې کوم دی مقدمه درج شوې وه هغه ملزم یې نیولی دی چا چې د خواجه سراج ډولفین عیان هغه ویډیو باقاعده وایرل کړی وه هغه ملزم یې نیولی دی ګران وطنکو ما سره څلورم نمبر خبر چې دی ما سره په ټاپ سټوري کې نو هغه د ضلع کورم حوالې سره دی هلته کې علیزه او بګن علاقه کې چې کم دی د قبایلو ترمنځ چې کم دی د فایرنګ سلسله شروع شوې ده ګران وطنکو که موږ وګورو یو دوه ورځې مخکې هلته کې د مسافر ګاډي باندې ډزې شوې وې د هغې نه پس چې کم دی هلته کې حالات خراب شوي دي هغه فایرنګ د وجې چې کم دی بګن علاقه کې او علیزه علاقه کې چې کم فایرنګ شروع شوی دی د هغې د وجې چې کم دی 16 کسان چې کم دی هغه مړه شوي دي او 25 کسان چې کم دی هغه زخمیان شوي دي ګران وطنکو په ټاپ سټوري کې ما سره پنځم نمبر خبر دی د باجوړ مامون ایراب سره چې کم دی هلته کې آی ای ډي کم 14 شوې ده هغې د وجې چې کم دی د ملک اظهر خان په نوم باندې مطلب هلته کې یو تن مړ شوی دی مقامي ذرایع دا و چې 14 تحقیقات روان دي چې دا د ماکات د څه د وجې شوې ده د هغې باقاعده تحقیقات شروع دي ګران وطنکو دا ما سره ټاپ سټوري مهم خبرونه روزانه به تاسو لا ټاپ سټوري وړم ما سره چې کوم مهم خبرونه وي او به تاسو سره په جنټ ون نیوز باندې شیر کوم بل راکې اجازه د الله پامان